السلام علیکم ملګرو. د پاکستان کرکټ ټیم هډ کوچ په څوک وي، شین واټسن یا ډیرن سیمی؟ د دواړو حوالې سره مکمل انفارمیشن د سره شریکوم، ځکه پاکستان کرکټ بورډ نوې چیرمن چې کوم محسن نقوی هغه دا اعلان کړو چې زه به د بهر ملک هډ کوچ اخلم د پاکستان کرکټ ټیم. د پاکستان کلاړي به نوي د بهر ملک فارن کوچ په وي د پاکستان کرکټ ټیم. نو د حوالې سره شین واټسن سره هم رابطه شوې ده د پاکستان کرکټ بورډ د طرفه. شین واټسن څه جواب ورکړی دی؟ آیا ډیرن سیمی سره د هډ کوچینګ د پر رابطه شوی کنه؟ په دې باندې کمپلیټ خبره کو. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. هغه نه پیدا تاسو کمنټ وکړئ چې د دواړو کې کم کلاړي د پاکستان کرکټ ټیم هډ کوچ شي، نو پاکستان کرکټ ټیم به ترقی وکړي، شین واټسن یا ډیرن سیمی. اوس راځو چې ټول نه پیدا په شین واټسن باندې خبره کو. دا ځل شین واټسن د کوټا ګلیډیټر ټیم کوچ جی. شین واټسن کوټا ګلیډیټر تراتلو سره یو کپتان بدل کو، سرفراز نه کپتانی وایسته، رایل راسو کپتان کو، او ډیر ټایم په درې سلور سیزن پس د کوټا ټیم چې کوم دی پلی آف لا کوالیفای شو، چې پلی آف میچ چې کوم دی د اسلام آباد یونایټډ نه بایلو او د پی اس ایل نه بهر شو جی. او شین واټسن تر پاکستان کرکټ بورډ نه افر هم شو د پاکستان کرکټ ټیم هډ کوچینګ لپاره. خو شین واټسن ول دومره غټ خپل افر وکړو، شین واټسن ول تقریبا چې خپل کوم سیلری یادول پر منت د میاشتې 1 کروڑ نه زیات سیلری ول یاد کا، چې مال به پاکستاني 1 کروڑ نه زیات روپۍ تاسو د میاشتې تنخواه راکوي. 1 کروڑ یو ډیر هیوج اماونت دی د هډ کوچینګ لپاره. نو ډیر چې کم ماهرین دی ای وای چې دا شین واټسن بس صفا انکار نشو کوله، نو ځکه زیاته سیلری وخوله، چونکه پاکستان کرکټ بورډ ولا هم ډیر غټ اماونت افر کړی دی، مطلب 1 کروڑ نه کم دی، خو هغه ولا هم خپل کوشش کړی دی. خو شین واټسن لا فل حال اګری شوی نه دی د پاکستان کرکټ ټیم هډ کوچینګ حواله سره. دین علاوه ډیرن سیمی سره هم پرون په یو پریس کانفرنس کې یو صحافي پوښتنه وکړه چې آیا د پاکستان کرکټ ټیم هډ کوچینګ د لپاره ته انټرېسټډ دی کنه؟ تاسو سره د پی سی بی د طرفه س کانټیکټ شوی دی کنه؟ د پی سی بی د طرفه کانټیکټ شوی دی او کنه دی حواله سره خو ډیرن سیمی سو نه وي، خو دومره او وی چې زه فل حال کوچینګ کې انټرېسټډ نیم. زما ټول فوکس چې کوم دی د پېښور زلمی د لپاره دی، او زه غواړم چې پېښور زلمی پی اس ایل 9 چې کوم دی دا زما په کوچینګ کې وګټي. زما ټول فوکس فل حال د پېښور زلمی د طرفه دی. خو ډیرن سیمی داسې خبرو کې چې نه دا اندازه لګیده چې پاکستان کرکټ بورډ د طرفه ډیرن سیمی سره رابطه نه ده شوی. ډیرن سیمی صفا الفاظو کې وی چې زه فل حال کوچینګ ته انټرېسټډ نیم، زه د پاکستان کرکټ ټیم هډ کوچینګ د لپاره انټرېسټډ نیم. نو لګي داسې چې پی سی بی صرف او صرف شین واټسن سره د هډ کوچینګ د لپاره رابطه کړې ده، چې شین واټسن ته هم یو ډیر غټ اماونت غوښتل د کوچینګ د کولو لپاره. ځکه تاسو له معلومه ده شین واټسن یو غټ کلاړي دی، بل د داسې غټ ایکسپیرینس تر نه د کوچینګ حواله سره. خو بیا هم پاکستان کرکټ بورډ چې کم دی حفیظ چې کله د پاکستان کرکټ ټیم هډ کوچ موږ په ابجیکشن کولو چې حفیظ صرف کرکټ کړی دی او د کوچینګ نه دی کړو، نو د سره د کوچینګ څه کورسز شته دی، مطلب د کوچینګ هیڅ قسم کورسز نه دی کړی. نو سیم ټو سیم عمدغه رنګ شین واټسن هم داسې د هډ کوچینګ څه کورسز نه دی کړی او نو سره د کوچینګ دومره غټ ایکسپیرینس شته. که خبره سره ډیرن سیمی کوم، نو ډیرن سیمی تیر شوی 3 کالو داسې د پی اس ایل په هر سیزن کې د پېښور زلمی هډ کوچینګ کوي او ټیم سره کافي ځان هم لړاوي. اکثر به تاسو کتلی وي بابر اعظم سره په بونډرای باندې ولاړی، هغه له سلام مشوره ورکوي. مطلب یو ډیر مهنتي کوچینګ دی، کوچینګ کې یو ډیر مهنتي انسان دی ډیرن سیمی. وګورو به چې راتلونکي ټایم کې پاکستان کرکټ بورډ ډیرن سیمی سره رابطه کوي کنه. که چېرې شین واټسن د پاکستان کرکټ بورډ افر ریجیکټ کو، نو هغې نه پس پر پاکستان کرکټ بورډ نیکسټ چې کوم فوکس یې په کم کلاړي وي یا په کم کوچ باندې وي، دا به راتلونکي ټایم کې پته لګي. خو فی الحال د دې دواړو حوالې سره د اپډیټ سو تاسو سره مې شریکول. ډیره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.